قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تعالى في مقام آخر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. استاسو ټولو خاص کر د قاری ندیم سے ډیره شکریا. بارک الله فیکم. تاسو موږ ته مقرره کړه د مرګري د تراجم شو راجم کیږي ان شاء الله. د خپل نصيحت فائدې لپاره یو بل د اصلاح لپاره دسی مجالس منعقدول دسی مجالس قائمول دا په دې دور کې الله تعالی عظیم احسان. فتنو زمانہ دا فتنو دور دی. د خپل ایمان د حفاظت لپاره دسی مجالس ډیر زیات اهمیت لري. یو باغی هغه باغ ته چوبه ملاويږي باران پیوريږي باغ تر او تازه او کم باغ ته چوبه نه ملاويږي نو هغه باغ تباش. ایمان والو ته هم چې کله د قران او حدیث درسونه کیږي د ایمان تازه کیږي او کله چې څوک د درسونه ځان دې مستغنی غني او دې نه ځان په نورو کارونو کې مصروف کی نو د ایمان دا خوان رو دا غنه کمیږي او کې دې شي چې محروم شي. الله رب العالمین د جمعې د خطبه د جمعې په ورځ باندې راجم کېدل او د خطیب واعظ کول نصیحت کول دا ولې لازمه کړی دا ولې دا ویلي دي چې چا درې جمعې پرې خو دي قصدن د په ځای باندې به مهر ولګي. نو په دنیا کې چې دا دین ژوندې دي مسلمانان ژوندې دي د دې یو اهم سبب په مساجدو کې د جمعې خطبه ده چې په هفته کې یو پیرا یو ورځ مسلمانان وعظ او نصیحت ته راجمع کوي. خطیب ورته نصیحت کوي ایمان کې اضافه کوي د ایمان نه بیٹری ور سره چارج کیږي. دارنګي نور هم داسې اوقات دي داسې مواقع دي باغی کې د ایمان د تازه کولو سامان کیږي. نبی اسلام با درسونه کول زنانو سوال جواب پر موږ له یو ورځ مقرر کړ. هغه کوم د شیو جذبه چې په دې ورځ به زنانه راجمع کیږي تاسو موږ ته واعظ وکړو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اب واعظ کوو یو ورځ مقرر کړی و چې ورته چې روزانه درس کوه. هغه نه نبی اسلام باندې موږ ډیر خیال ساتو به شرط تاسو تنگ نشئ یعنی خلکو شوقم برقرار وي او واعظ د پاره وخت مقرري. دا اجتماعي خبره ده. نور انفرادي به چې کله صحابه او بل سره ملاوي درا ملاوي دا نو هغه به راځي چې خپل ایمان نه ویکو. اجلس بنا نؤمن ساعه راځي چې کینو د خپل ایمان نه ویکو. دو صحابه چې یو بل سره ملاو شو نو سوره عصر تلاوت وکړو چې د قران بیان د خپل ایمان په نه ویکو. نو څنګه چې مونږ روزانه جامې بدلو او چې زړې شي بیا نه وی اچو او چې اختر شي بیا نور مزیدار جامې برابر روزانه
چې یو موقع راشي د خوشحالۍ د ښادۍ موقع راشي نو ځان ښه برابرو. دارنګې د ایمان چې دی دا هم زړېږي خیرنېږي دی باندې خیرې راځي د دې د صفایي هم بندوبست پکار او د دې صفایي کېږي په لا اله الا الله باندې انسان لا اله الا الله ورد کوي د دې وظیفه وي په توجه سره. دارنګه دعا اهتمام وکړي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ایمان د شي زړیږي د شي خیرنېږي لکه څنګه چې انسان جامع چې د اخیره نشي د دې د نوې کولو کوشش کوي دا به څنګه نوې کیږي دې پر دعا کوي الله نه دا دعا غواړي الله مجد ایمان نه الله موږ ایمان نوې بیا په دې مجالسو کې د الله د ملائکه راتګ د سکینت نزول حضرت دې او خصوصي خوند او اطمینان ملاويږي ایمان والا پرې ډېر خپوي. صحابه دې ذهن جوړ شو درس ورله دومره خوند ورکو دې جذبه وشو چې بیرته په کور کې سوچ ورته وکړو چې یاره مسجد کې او په درس کې چې څنګه وو دې سکور کې نه نو غم وسره پیدا شو فکر وسره پیدا شو. دی غم حنزله رضی الله تعالی عنہ کور نه راوېست موږ هم کور نه راوځو کنه زمون غم صحیح خېټه تر رزق تلاش دې په خورسړې اوزي خو آیا چا سره دا غم پیدا شي شر د ایمان را نه خرابېږي لګیا دا غم پیدا شي او کور نه راوځي یو د څه زیات لاړ شي چې الته د خپل غم علاج وکي نو حنزله رضی الله عنه کور نه راووت لاره کو ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ملاو شو تاسو کو چرته روانه اور ته ما ته خدا ښکاری چې زه منافق شوم نافق حنزله ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس کې چې ناس دې سره ایمان هم سم بجذبه کې شي ایمان هم زیات شي کور ته جلان شو خپل زنانو سره ماشمان سره مصروف شون هغه کیفیت بیا نه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واوریدا نو هغه فرمایل چې بیا خو ما کوم داسې شتا ما کوم دا منافقت راغله. الله اکبر څونه فرق دی مخکې با خلکو خپل ایمان باندې به یریدا اوس دا خبره الټه شوې ده خپل ځان را د مؤمن ښکاری خپل گاونډي را د منافق او مشرک ښکاری دوی چې مونږ کې منافقت راغله ده خطر ده خبره راځي چې دی علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم لا راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ما سره تاسو ناسي زما مجلس کې تاسو ناسي خبره اوري او تاسو کم ایمانی کیفیتی کدی سي هر وخت تاسو شي نو د ملائک به تاسو سره لار کې ملاقاتونه شروع کی مصافحه به سره کې لاس پر سره ملاوي لیکن کله دسه او کله دسه دا کتبره وکي ایمان چې یزيد او ينقص ایمان کله زیاتیږي نو کله کمیږي ایمان والا خبره او ایمان بل زیاتیږي او چې کله دنیاداری شي او د دنیا خبره شي ایمان به کمیږي. دا موبایل دا چې چارج تکي دي دا رو ډکیږي چې چارج نه واسه استعمال شروع دا رو کمیږي نو ایمان زیاتیږي هم او کمیږي هم. دی حدیث نه دا فائدہ راوته چې مجالس د ایمان چې دي کمزې کې د قران درس کیږي احادیث بیانېږي نصيحت واعظ کیږي دې سره ایمان زیاتیږي. نو چې کله د ایمان دشمنان ډیر دي نو بیا خو د دې ډیر زیاته حفاظت فکر پکار دی نو بدی الله شکر ادا کول پکار دی چې مونږ دلته یو خاص مقصد ته پر راجم شي. ما د قران مجید یو څو آیتونه تاسو په مخ کې تلاوت کړو بدی آیتونو کې د الله رب العالمین د یو عظیم نعمت د امن تذکرہ ده د هدایت تذکرہ ده دا امن او دا هدایت د دې حقدار څوک دی چاته دا امن نصیب کیږي
نو سورۃ الانعام دی آیت کې الله فرمایي الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، هغه خلک چې ایمان راوړي صحیح ایمان، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، او بیا خپل ایمان سره زیاتې ونه کی ظلم ونه کی، اولئک لهم الامن، دې پر امن دی، دا د امن حقدار خلک، وهم مهتدون، او دا خلک دي چې په سم لار دي په هدایت باندې. صحابه کرامو چې کله د آیت واورېدو نو دی سره دا فکر پیدا شو چې مونږ هم یو سیز کې بل سیز کې مونږ نه زیاتې وشي، وی اینا لم یظلم، اے دا الله رسول علیه السلام څوک داسې دی چې هغه ظلم نه کوي. دا وی دا خیال ولکه عام معاملاتو کې چا سره انسان نسل لاندې باندې راشي، دې سره دا غم پیدا شو چې الله رب العالمین د هدایت او د امن د حصول لپاره شرط دې سیخه دی چې ایمان خو چې دا ظلم نه پاک ایمانی، نو ظلم نه خمون پاک نه یو، حقیقتاً پاک نه کړو. ګوره د الله په نسبت الله تی راضی وو، خپل فکر وسره داسې وو چې ایمان را نه خراب نشي. الله اکبر. نو قرآن عربی کې دی او دا صحابه دغه دی کې ټول چې څون ناس چې ټول عرب، رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي دی او دا سامعین هم ټول عرب دي او قرآن هم عربي. عربي قرآن باندې دوی نه رسید عربیان تر سوچ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وضاحت نه کړي. دین دا معلومیږي چې قرآن په تفسیر ځان پوهه نو دا به احادیث ته رجوع کوي، په قرآن به پوهیږي د احادیث پرانا کې، احادیث نه بغیر په قرآن نه پوهیږي. د دې ډیر مثالونه دي، دا ما موضوع نه ده، لازم نه یو خبره راغله چې دې د آیت وریدو نو بیا دوی سره غم پیدا شو چې موږ نه خو خامخا ظلم کیږي. نو دلته خو شرط دای خیره چې دیسی خلکو ته به امن نصیب کیږي او دیسی خلک په هدایت شي ایمان وی خو چې ظلم پکې نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د دې آیت تفسیر وکړو، وی دې آیت کې د ظلم نو مراد شرک دی، او بیا په دې قرآن مجید بل آیت پیش کو القرآن یفسر بعضه بعضا. ولکه څنګه چې جناب لقمان خپل زوی ته دا ویلو یا بنیا اے زما بچیا لا تشرک بالله، الله سره شرک مکوا، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک ډیر لوی ظلم دی. نو معلومه دا شوا چې ایمان وی خو چې ایمان نفس بیا انسان ظلمونه کی، نو دا د امن حقدار دی. کم قوم چې امن غواړي، امن او امان غواړي، نو دې توحید قبول کی، خپل عقیده دې صحیح ایمان دی راوړي. د ایمان دعویدار ګوره صرف مسلمانان نه دي، د ایمان دعویدار نورم خلق شتا. د ایمان دعویدار په دوه قسم دي، یو صحیح ایمان والے ومن الناس، او یو صرف د ایمان دعوه کوونکي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. منافقین ذکر ده چې بعضی خلک داسې چې په جبه وای مونږ الله باندې ایمان راوړو، آخرت باندې ایمان راوړو، وما هم بمؤمنین، والله دا مؤمنان نه دي. دا څوک دي؟ منافقین دي. انهم لکاذبون، سورہ منافقون کې څنګه الله فرمایي. دا رنګ سورہ یوسف کې الله رب العالمین ارشاد فرمایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ډیر خلک داسې دي په الله ایمان راوړي او بیا هم شرک کوي، که الله هم مني او شرک هم کوي. دا مشرک وای هم دیتا چې الله منی او ورته بیا شرک کوي، چې الله نه مني خدا خو بیا بل شیز دی، دا خدای دی کمونیست دی، دا خدای الله د ذات نه منکر دی. مشرکان هم داسي چې الله هم مني او الله له برخداران او شریکان هم ګوري، لکه مشرکین مکه هغه په بیت حرم کې تلبیه لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، الله ستای سوک شریک نشته، خو بیا به الا شریکا لک تملکه هو ما ملک، مگر ستاغه شریکان دي چې تا ورله اختیار ور کړي. زمون جاهلان خلقم داسې ویروي
اچھا خو پیدا جنډي نه دی ولاړی په دې درگاہونو باندې خو سبهي کنه وې دی خپل هیڅ اختیار نه لري الله دوی له ورځ ور کړی دا نو الله ورځ ور کړی دا نو بسې ورځ ور کړی دا الله کا اوچت مقام اولیاء ور کړی دی خو الله رب العالمین خپل توحید کې نه دی شریک کړی ګور الله کا چا سره دوستی کوي الله چاله ولایت ور کوي الله پاک سو خپل محبوب او حبیب ګرځي نو الله پاک دا کار د کمزوري په وجه نه کوي لکه څوک چې چا سره یو تعلق جوړي هغه کې سنا سره کمزوري والله رب العالمین چې چا سره دوستی کوي دا د کمزوري په وجه دوستی نه کوي دا الله احسان کوي پر خلکو باندې نو دا الله هیڅوک شریک نشتا نو دا امن د اصول لپاره بنیاد د عقیده توحید چې یو الله بندگی کیږي دا وطن چې مونږ حاصل شوه دی په 27 رمضان باندې نام د توحید په عقیده باندې مونږ حاصل شوه زموږ سره د انسان یو ځای اوسېدا مونږ د انسان سره یو ځای اوسېدو الله رب العالمین مسلمانانو له توفیق ورکو یو تحریک شروع شو او هغه تحریک کې الله دومره طاقت واچو دومره پاور واچو الله اکبر ډېر غټي قرباني ورکړي خودي کې د طاقت اصل راز لا اله الا الله چولو دا خلق بلا اله الا الله پسې روان لا اله الا الله باندې د عمل جوړ شو دا به بچکی هم بلا اله الا الله نو کله هم چاته چې یو وطن حاصل شي چاته یو حکومت حاصل شي یو آزاد مملکت ورته حاصل شي الله رب العالمین په غوی باندې بیا ډېر غټ مسؤلیت کوي ډېر لوی ذمہواری ده دا خو نه ده چې بس تا د وطن حاصل شو جو وس غړيګا او غاڼي وای او ناچ او غانا او داسې زونه او شراب او کباب نه نه دا وطن هم دې پر نه حاصل کړي چې بے پردگی او بے حیائی بام کې او فسق او فجور بکې او بالکل لکه فاسقان او فاجران انداز به اختیار ہے نه الله رب العالمین دا ملک چچالا ورکو بیا ورته یو ذمہواری ورکړي یو امتحان پاک خلق وشو چې د عمل حاصل قربانیان پکړي وشو ډیر واقعات او یو امتحان اوس پاک خلق باندې چاته چې عمل ملاو شو موسی علیہ السلام نو مخکې د بنی اسرائیل او ماشومان د علاله دا ظلم کېدو چې موسی علیہ السلام راغی یو تحریک شروع شو د موسی علیہ السلام چې کوم دعوت او کوم هغه تحریک وو دا غي دوه بنیادونه یو خداو چې اذهب الى فرعون انه طغى چې فرعون ته نصیحت فقل هل لك الى ان تزكى ورته وای ته خپل اصلاح غواړي د توحید دعوت ورکا نور فرعون ته دا وایا چې ان ارسل معنا بني اسرائيل د دې غلامین آزاد دا د الله آزاد بندگان دي دونه غلامان ما جوړو د اهل حق دا دعوت دا بنیادی لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد چې خلق مونږ راو باسو د خلقو د بندګۍ نه او د الله بندګۍ ته راوګل دیو الله عبادت کی دیو الله بندگی کی د موسی علیہ السلام دا د دعوت چې کوم تحریک روانو دی کې بنی اسرائیل یو سوال وکړ اے موسی علیہ السلام ستانه مخکې موږ باندې ظلم کېدو چې تراغه موږ سره باندې ظلم کېږي یو سوال وکړ موسی علیہ السلام ته فرم قران کې الله ذکر کړي عسى ربکم قریب د جستاسو رب یهلک عدوکم استاسو دشمن هلاک کی دین پس به بیا سکی فینظر کیف تعملون بیا الله دا ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ نو زه د عرض کوم چې کوم خلکو قربانی ورکړه هغه الله قبول کړي او قبول ده ان شاء الله خو الله مونږ ګوري چې مونږ دې وطن کې سکو دې وطن کې چې چا څومره اختیار ده هغه هغه ذمہوار هغه هغه مسؤل له
د چا ذمہواری غټه د چا وړه څوک یو علاقې کې ورکوټ شانتي یو ترتیب کې روان چا سره غټه علاقہ ده یو پولیس افسر دی یو چې یو وزیر دی یو د پوره صوبې وزیر اعلی دی یو د پوره ملک وزیر اعظم دی صدر دی پوره یو ترتیب روان نو کدلته صدر وزیر اعظم ناسی سره باته خبره وکي کنه وستاسه ذمہواری ده او کدلته عوام څنګه چې عوام ناس دي نو موږ عوام ته خبره کوو چې زما او تاسو ذمہواری ده چې خپل ذمہواری وپیژنو فینظر کیف تعملون الله کور درکو وطن درکو الله دا ګوري چې څه سکے او ملک هم پدې بچکیږي چې مونږه د دې رعایت ونکو او موږ د الله رب العالمین خبره ونمنله نو اولنې سزا مونږ ته سمېلا شو دا اوس چې کوم مونږ ملک ناسو آیا دا ملک چې کله مونږ دا حاصل شي او دا دومره لوی وو مزید لوی شو دا ملک نه او منځ دوه ټوکړې شو زمونږ یو لاس پریک شو چې هغه د اوس خلک بنگلاديش وای علامہ احسان الہی ظہیر شهید رحمه الله ان شاء الله دا وی هغه بیان چرته راو باسي ووري چې علامہ صاحب د جمعې خطبه کوي او دسی لګیا دي او دا چې کوم مقتدیان ناس دي بس صرف جنا आवाज راځي د خلک ټول خلک جاړي په چغو جاړي چې څومره غټ ظلم وشو پاکستان دوه ټوکړې شو او علامہ صاحب بار وایي نن وای خو جاړي وایي جړا ورس افسوس مقام اوس دا باقی مانده چې کوم پاکستان پاتې دی د دې نقشې دشمنانو تیاری کړي دا بسو هیڅ کوي هغه ست ترتیب جوړ کړي دي زمونږه مسؤلیت خو مخکنه ډیر زیات غټ شو عجیب ده چې دا کم خلک استعماليږي دا په مختلفو نوم استعماليږي او زمونږ سره مسله دا ده چې کله یو مصلح یو داعی د الله لپاره یو خبره کوي نو موږ مخکې خپل زړه کې اوسو بوتان ساتري څوک یو بوت مني او څوک بل بوت مني خبر نه شي دا خبر لکه سخت ده خدا ډیره مهمه ده زما زړه کې ځان له بوت ته زینوم نه علما استاد زړه کې ځان له بوت ته ټیم نو معلا و چې کله ما بیان شروع کو نو چې کم بوت خلاف خبر او دا مړه بری پاټه والا ده دا زموږ پاټه خلاف ده نو زه تاسو سره پاټو خبر نه کو زه دا ویل غواړم زما محترمو چې دشمن لګیا دی دا ملک مزید تباہ کوي د دې تباہی لپاره د دې د حصو کولو لپاره چې کراچۍ درنه جدا کی او سند در لټوکړي کی او بلوچستان درنه کټ کی او ګلګت او بلوچستان درنه جدا کی او پښتونخوا د نچده دا درنه جدا کی او ټوکړي ټوکړي هم کی نو نتیجه به صحیح څه نتیجه به الله اکبر نو ډیر زیات چې د عقل نه کار غست غواړي د تحمل او د صبر مظاهره کول غواړي مونږ براباسو خپل وطن پسې به شروع مړ دلته صبر راته دي پاکستان کې سړي مړ پاکستان کې دا چل او هغه چل مونږ هم د پاکستان کې مسائل ډیر زیات دي خو یو مطلب هو ما باچاوي په بیرجاز کې او کشته کې ناسو چرته په سفر روانو نو هغه سر خپل عملي او غلام پکې هغه ډیر دي بیا حوصله شان دیونو د کشته سمندر خو بیا سړی لاندې باندې کوي کنه پچا الټي ولګي او پچا چې دستونه ولګي دا زړی چې دی حلق قسم را رسي نو دا یو غلام چې دا ډیر به سورو نو هغه یو حل راغسته او چغي والی نو هغه خيار سړو هغه سره کار وکړو هغه اجازه واغسته دی بلک دی وو ته ورکته
نو پس جوړ به نیولې را نیولې او خبرال دې کشته نه دی وو ته لړاو نو د چې اوسو ګوپی و خوړې کنه بیا خو راوېستو چې اوسو ګوپی و خوړې نو بیا په دې کشته کې خپ سکون ناسو دته دا پته ولګې نه چې دې کشته کې ماته کم تکلیف ملاوي دو دا تکلیف ډیر معمولی دی پوه نه شوي ځکه چې دې کشته نه کله وو ته مونږ لړګي بیا خو مرګ دی کنه دا نو مونږ دی وطن کې چې مونږ ته کم تکلیف ملاويږي دا خو په خپل ځای دی مونږ دا هر صحیح نو کویږو په او چې کله مونږ د دې شکرې راوغستا بجای د اصلاح کولو بجای د دعا کولو بجای د اتفاق راوستو بجای د اتحاد راوستو مونږ هم دې خپل وطن پسې لګیایو نتیجه به سره اوزي ته خو نتیجې ته سوچو کا عاقل انسان چې او کار کوي او خبره کوي نتیجې تاول سوچ کې چې دی بر نتیجه سره اوزي حجاج غټ ظالمو صحابه شهیدان کړ جنگ شروع کسان ګرځیدا کسان تیارول جنگ لا چې روزه میدان نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما یو دو کسان رااله ورته وی چې انت صاحب انت ابن عمر تو خود عمر زوی لکه مقصد دا او چې صاحب لار خډیر نر سړیو وصاحب النبي صلی الله علیه وسلم اته د نبی اسلام صحابي ومي فما يمنعك ان تخرج صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی نته سشي منه کړای اولي ناروزي میدان تا تو ګوري نه ان الناس قد ضيعوا خلق لګیاره هلاکیږي ځایکیږي ته ناروزي میدان تا چې تور راواله او میدان ته راوځي هغه ورته فرمایل يمنعني ان الله حرم دم اخي زدي خبره منه کړې ما چې په ما الله خپل رور اینا تو یول حرام کړی دي دی روایت کې زو یو ادنا شانته طالب العلم یم زته دا پوینټ او نقطه بیانوما ته به سوچو کا چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما په دې ځای کې بیک وخت دوانو فریقین ته رورو وی کنه کته وی چې دوانو ته رور نه دی ویل نو بیا خو خبره نه جوړیږي بیا خو دله ضرور سرمرګرتیا پکار وا نو چې نه راوځم میدان ته وجه دادا کدی خو درېګم اخو مسلمان رور علم کا اخو درېګم دوی خو مسلمان رور علم نو دا الله به ما حرامه کړی دا بلې واقع کې راځي چې دغه شان خانه جنگي کیفیتي یو کس لګي بل نه تاسو وګینو هغه ورته وي نور اوس غړي بيځي سروما داخلي دینا چې بیا سبا خنزیران سروما مقصد دا چې مسلمان سره دې سي اړمي نو بیا با فائدہ د دینه اغیار اوچتای اوس غړي بيځي سره بیا به خنزیران سره ولغواړي بیا به د کفار حکومتي او د بخاری په دې حدیث کې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دی کسانو لهم دغه شان جواب ورکړو چاغوي کله د آیت پیش کو علم یقول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه نو هغه ورته فرمایل قاتلنا حتى لم تكن فتنه مو قتال کړي دي او فتنه ختم شوه دا د دې مطلب داو چې مشرکان ډیرو مسلمانان کمو چې څوک به مسلمان شو مشرکانو به ظلم کو الله مونږ ته د جهاد امر وکړو مونږ جهاد وکړو مشرکانو هغه زور چې ده کم شو مسلمانان الله ډیر کړه حتی کثر الاسلام مسلمانان ډیر شو فتنه ختم شوه نو هغه مونږ خو دې آیت باندې عمل کړی دی خو تاسو چې ما به سره غلي تاسو دا فتنه خوروي ويكون الدين لغير الله دا بخاری الفاظ دی بیا بچی دی د دې جنگ په نتیجه کې حکومت د غیر الله راځي نو چې کله د مسلمانانو په وطن کې یو طرف ته هم کلمه ګوي بل طرف ته هم کلمه ګوي یو طرف ته هم نعره تکبیری او بل طرف ته هم نعره تکبیری او جنگ کیږي نو په هر صورت کې به مسلمان کمزورې کیږي
او چې مسلمان کمزورې شي لکه مثال په تور یو طرف ته موږ فوج ولاړی بل طرف ته عوام ولاړی او مولیان ورله فتوی ورکړي چې دا کافر دي او په دې ملک د اسلام نظام نشته ورځي پی نو الله رب العالمین دی اول دی مولا له عقل ورکړي چې دغه غلطي فتوی ورکړي دا مولا نه دی دا خارجي دی دا د خوارجو په مذهب دی او خوارجو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دی خوارجو باندې چې کوم الفاظ استعمال کړي دا غوې بدترین مخلوق دی دا زما دا موضوع نه دا خو زه دا ویل غواړم چې دی ملک به امن څنګه قائم شي دومره امن خو مونږ ته نصیب دی الحمدلله چې اذان کولې شو مونږ کولې شو دغه اختر پورز غواله لولې شو سنه ساده اسلام په طریقه باندې عمل کولې شو خپل زنانو باندې اسلامي پرده خپل نافذولې شو څومره الله مونږ له وسو توفیق را کړې دی یو سیستم روان دی یو څو خبرې دي چې د غلب الله سوق پرې کوي او قاتل به سوق په قصاص کې ختمي او دا به څنګه کیږي دا به څنګه کیږي هغه ټول ذمہواری د حاکمانو سره دي زما استاد سره نه دي هغه لپاره دعا هم پکار ده دعوت هم پکار ده د سلف په منهج باندې خو ورونو دا طریقه چې د نفاذ شریعت په نوم باندې او دا هغه څنګه چې علی رضی الله عنه په موجودګۍ کې او د صحابه کرامو موجودګۍ کې دی خوارج او کوم الفاظ استعمالول نو ما الفاظ استعماليږي د دې په نتیجه سره اوږي مسلمان په کمزوري کې ملک ته نقصان رسی او پاکستان کمزور کول مطلب دا شو چې هندستان له موقع ورکول تیار ناشته وي او دا درته هم وایم دلته چې څومره خودکش حمله کیږي دې لپاره فندینګ کم نه کیږي بارود سوق ور کوي ټریننګ سوق ور کوي او سوق د ترتیب برابرای والله العظیم والله بالله ثم الله دې پر شاته هندستان او اسرائیل استعمالی کی سو نوجوانان استعمالی دا د بد امنه بنیاد دی او سزمونږه اعمال او سزا هم ده که صرف دومره وی چې یاره جنگ وې او یو بل مسلمانان ګڼلې نو دې کې کمه ګناه وا دا ګناه کمه ده لکه غټه ګناه ده خدا ګناه کمه ذکر دی بده شړې کافر کیږي نه خو چې یو طرف ته سړی وي چې زه مسلمان یم دا مخې ته کافر دی نو دا بیا ګناه عظیمه ګناه ذکر ده چې د دې په وجه به انسان ایواز قاتل نه جوړیږي بلکې دا خارجي جوړیږي تاسو مقصدونه رسیدئ لکه دو طرف ته جنگ شروع دي اخوا مسلمانې دي خو مسلمانې نو دوی دواړه ګناه کار کوي خو که یو طرف ته مسلمانې بل طرف ته مسلمان دی چې نه هغه کافر دی زوی وجنم نو دی مطلب دا دی دا هغه بنا حلالي کوم ویني چې الله حرام کړی دا کوم ویني چې الله حرام کړی دا دی هغه بنا حلالي وای دا حلال الدم دی مال د غنیمت دی نو دا سړی ډیر بد ځای ته رسي نو د الله رب العالمین د دې نعمت د شکر ادا کولو طریقه دا ده کم وطن چې مونږ ته ملاو شوی دی چې مونږ په دې کې د اسلام مطابق عمل وکړو ورکوټه شانتي صورت سوره قریش څومره خسته دعوت پکې پروت فليعبدوا رب هذا البيت فکار د چې د دې کور یعنی د حرم شریف د بیت الله د دې بیت الله چې کوم رب دی نه رب العالمین دا غیر رب عبادت وشي دا غیر رب عبادت وکي الذي اطعمهم من جوع هاغه الله چې کله انسان وګي نو په لګ کې هغه روټه ورکي رزق ورکي وامنهم من خوف او د خوف او د ير په وخت کې الله امن نصیب کوي
نو امن څوک ورکوي؟ الله. امن د چا په لاس کې دی؟ الله په لاس کې. امن به څنګه ملاويږي؟ چې چا الله سره دوستی جوړه کړي. امن به څنګه قائم پاتې کیږي؟ چې الله سره صلح وکړه. تو الله سره روغ وکا، الله به نه خرابوي. که دشمن دې ډیر الله به حفاظت کوي. تو د الله شه، الله واستاشي. الله اکبر. د امن نعمت چې انسان نه واپس کیږي، دا د انسانانو د اعمالو نتیجه ای. سورۃ النحل دی آیت کې الله فرمای وضرب الله مثلا قريه كانت آمنه مطمئنه. الله رب العالمین یو مثال بیانوي. دیسی مثال چې هغه د یو کلی مثال دی. دیسی کلی، دیسی وطن، دیسی علاقہ آمنتن پر امن، مطمئن اطمینان والا. مکه ته مراد دی. الله تعالی دیسی خصوصی امن ورکړی چې خلق دا امن منی او دا امن په وجه دا ملک دا وطن آباد دی. دی ته ابراهیم علیہ السلام دعا کړې و رب اجعل هذا البلد آمنا. نو څنګه چې ابراهیم علیہ السلام مکه لپاره دعا کړې و، مونږ بر خپل ملک لپاره هم دا دعا غواړو چې اللهم اجعل هذا البلد آمنا. یا الله دا وطن دا امن کور کی دې کې امن قائم وساتي یا الله. او کم خلق چې دې امن د قیام د پاره ولاړ دي، یا الله دا هغه خلکو لاسونه په مضبوطی کې هغه استقامت ورکړي. امین خوای کنه یار. په دې خوستاو څه پیسې نه خرچ کی او دا امین ورزي سیدا برزيدا قبليږي. دا معمولی مګړی. دا الله د دعاګانې پکار دي. ما خو مثال ورکو ابراهيم عليه السلام. الله اکبر. د مکی تذکرہ الله کوي وای دا دیسی وطن دی یاتیها رزقها رغدا من كل مکان. دیت د هر طرف نه د هر جانب نه رزق راځي کولاو با فراخ رزق. دی خلکو سو کړه فکفرت بانعم الله. دی د الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکړه. ناشکری دا عرب نه دي، عرب مسلمانان یادو چې کله هم د عربی نه تاسو کې څنګه کیف حالو نو کاغه فقیرو می کنه نو هغه به درته الحمدلله. او دلته یو خان نه تاسو کړو، ملک نه تاسو کړو، چودھری او سیټ نه تاسو کا کیا حال ہے باز گزر رہی ہے. یعنی دی په دې خلک د سی او لټ پروت چې الله نوم تی نه راوځي. هغه فقیرو می وای الحمدلله. نو اول خنن دې درس کې دا مسله یاد کړئ چې څوک درنه تاسو وګورو څنګه ته بسوي الحمدلله عزت کوي. اول ټکی دار او باشه د خلین الحمدلله. زمونږ د بجلی دا نظام ولې ګډوډ دی چې څنګه بجلی لاړ شي بیا لاړه خو بجلی دا کنه بیا وراشي. تعالی څه پکارو چې بجلی کله تعالی څه پکارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله با دیوا یا چراغ هغه با دیوا بمړ شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم کول ان لله و انا الیه راجعون. شیله ته به بد نه وی چې شیله را له دیوا را مړه ان لله و انا الیه راجعون. اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. زه کله کله دا په درس کې دا خبر کومه کدي خلکو به دې عمل شروع کو چې کله هم بجلی لاړه شي یا تکلیف راشي هر قسم تکلیف چرای ان لله و انا الیه راجعون. لاس نه دی اوس یو قلم پریوتو نو بسم الله خپل را پریوتی بسم الله. ماشومان دا تربیت پکار دی. ګور په دې الله ډیر زیات خوشاليږي چې یو بندا په تکلیف کې او په راحت کې الله یادای نو دې سره به دا نظام صحیح شي. ځکه چې سړی د ناشکرۍ نه بچ کیږي، شکر ځان کې راوړي، الله په نعمت زیات کی. کله وبه ختم شي کنه لین کې وبه ناراضي نو وبه لګي ترویش نو دې ترو بو ته مونږ خپل تندې خط کړو مړه وسوبه نشتی
او بلاړ او بن راځي مړه دا امتن دا ملک دی نه دی وخت کې دا سوې شکر دې تروي وبشته لاس خو پینځلې شم کم از کم استنجا خو په کولې شم کنه اسکا وګرځي دي تو دې ترو شکر ادا کړه الله بدل خوږی درکې چې تو د خوږو شکر نه ادا کې شوم دغه شانته کې پاتې شي فکفرت بانعم الله خصم دم کاروبار به نا صاحب په مصیبت راشي کاروبار نه بخلاص دکان نه بخلاص قرضونو د لاندې براش بیا وګرځي کله په یره چې چاره من تعویذونه کړی یره چاره من کوډی کړی یره چا سي چل کړي او چا نظر کړي ما نه ته خو مخ کې ځان ته سوچ وکا تعالی چې کله الله په سیړي درکې ته کله جوارګرو سر نازي کله چرچانو سر نازي کله چې ډمي غړي کله غانې چلے الله درله موټر درکې نو پکار دا و چې دا دې کې د قران تلاوت کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلې باندې ناس وسبه کول بس ورلې به د قران تلاوت کو دا سنت بسوک ژوند کوي پردیس ورلی دی ولی نه چې توس بس کې کینې سټ باندې کینې او صورت وایا کنه دې سنت باندې عمل شروع کا نو دله الله غاڼه ور کې دی باقي کې میوزیک شروع کی مشکل سوق د الله تعالی د نعمتونو سره دا ملنډي راوالي نو الله تعالی دې بیا واپس لري الله مال در کو تا د الله شکر ادا نه کو د بچو اسلامی تربیت ونه کو بچی دی بیلمازه ګرځي بی دینه ګرځي نو پتا به الله عذاب ناراضي فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وای دې چې کله الله دې نعمتونو ناشکری شروع کړه نو مونږه دوی ته جامع واغستولې د ولګي او د یری یو په ولګ راوستا او یو په ير راوستا بس مثال چې تو کار لزی 3 کیلومتر مزل کې یا 15 کیلومتر مزل کې کتا زدا پتی شهر حالات صحیح نه دی او ګړبړ دی کنه نو لاړ بشي کارلا ځکه به دی نه سي کنه کار نه بنشي کم زه کې چې امن نه خوف د خوف دورې نه کاروبار کیږي نه عبادت کیږي سمنه کیږي ورونو راځي چې خپل سوچ وکړو په بل باندې ګوته نه اوچتاو ځان ته ذاتی تور باندې ځان ته سوچ وکړو زه خو 14 اگست نه یادو مزو 27 رمضان زکه یادو چې زمونږ اسلام د دې ځای نه مونږ ته شي درس راکړي چې خپل ستاسو څومره شمارونه دي ورځ شماري د عدت شمار دي د رجوع حساب دي د حج موقدا نو يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج دا جنوري او فروری مارچ اپریل دا ټول ته یاد دي دا محرم او سفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادی اول او جمادی الثاني رجب او شعبان رمضان او شوال او ذیقد او ذوالحجه دا څومره خلکو ته یاد ده دا مون خپل ماشومان ته ولې یادو نو دا وطن مونږ الله را کړې په 27 رمضان باندې او دا وطن الله رب العالمین د ډیر غټ مقصد لپاره جوړ کړی دی او هغه مقصد دا دی ان شاء الله تعالی دی وطن نه الله رب العالمین د سیو پاور جوړي د سیو طاقت به جوړي چې ان شاء الله دا کم هندستان تاسو ته اوس کاری دا به بیا په مقدس مګه دا هندستان نه دا زو تاسو ته یو فلسفه نه وېما دا ان شاء الله د الله په فضل د الله په توفیق د احادیث پرانا کی را خبره دی دری خواته خوروال درو ته وي دلته په مین روډ باندې ډیره غټه جامعه ده دلته مونږ ورالو اجازه تم طلب کو الله جو سره خو کی دومره غټه مدرسه او جماعت چې بزرګاو باغی کې چې خلک مونږ کې د جمعې په ورځ ډیره زیاته غنئ نا خطیب صاحب چې هغه مونږ له جمعې د ورځې اجازه تراکو چې تاسو بیان وکړئ نو دا یو د الله پاک طرف موقوا نو مونږ د غزوه هند باره کې حدیث بیان کړ بیا دا غي جمعات چې کوم مشر خطیب او بوډا ضعیف انسان غټ عالم هغه بیان نه پس هغه منبر ته وخت او هغه یو حدیث بیان
او ډیر تایید یو وی یو وخت به داسې راځي چې دا مسلمانان د هندستان سره غزا کوي او دا غزا به کیږي او دا مسلمانان به د هندستان فتح کوي بیا به چې کله دا مسلمانان مجاهدین د هندوانو دا راجاګان تړي لګیایي قید کوي بیا نو دې ټیم کې به عیسی علی السلام تشریف راوړي نو دا د هندستان سره جنگ کوونکي غازیان دا به د عیسی علی السلام لشکر کې شامل شي الله اکبر دومره واضح احادیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عصابتان من امتی احرزهم الله من النار زما په امت کې دوه ټولګي داسې دي الله د اور نه آزاد کړي دي یو ټولګي هغه چې هندستان سره به غزا کوي او بل ټولګي هغه چې عیسی علی السلام سره ملګری صحیح حدیث ته په صحیح سند سره سنن نسائی کې امام نسائی ذکر کړي دا پاکستان الله دې لپاره جوړ کړي د دې دشمن ډیر زیات دی مانا غالبا خبره پاتې شو چې دلته کم خلک لګیاري دي ملک سره دشمنی کوي یا د جبی په بنیاد باندې لسانیت یا د مذهب په بنیاد باندې فرقواریت په بنیاد باندې دا ټول د ملک سره دشمنی ده او دا د الله رب العالمین د طرفه د عذاب یو شکل هم ده دلیل به دلیل خبرې نه کو نه به دلیل خبرې منو سورۃ الانعام کې الله رب العالمین فرمایي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا وای پیغمبره صلی الله علیه وسلم هاغه الله قادر دی په دې خبره قل هو القادر هاغه الله قادر دی په دې خبره باندې ان الله خبره قادر دی ان الله على كل شيء قدير خدایت کې الله رب العالمین د خپل قدرت انداز دې بیانې قل هو القادر والله په دې قادر دی الله په دې قدرت لري الله دې کول شي ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم چې عذاب راولي پتا سو باندې د بر د طرفه او من تحت ارجلكم یا عذاب راولي د لاندې ته طرفه او يلبسكم شيعا یا تاسو کې ډلې پیدا کی تاسو نه شیعاګان جوړ شي دغه شیعاګان ته نه یادوم دام د دې تحدي خوشیان مراد دلته کې ډله بازی شیعان مراد څه شي ډله بازی دا ځان لډلې ځان لټولګي دا د الله د طرفه د عذاب یو شکل دی او يلبسكم شيعا او واځي په دې باندې اکتفا ونشي چې بس صرف ډلې شي ويذيق بعضكم بعض بعض الله وی چې بیا تاسو یو بل سره وجنګو او تاسو چې چل درته وخی چې تاسو را عذاب وسکئ نو دا یو بل سره قتل او قتال نفرتونه یو بل باندې فتوی لګول د یو بل ویني چې حلالول د یو بل مالونه اغستل د یو بل نه چې سټونه وهل دا د الله طرف عذاب شکل دی او دا د دې خبره هم سزا ده چې کله په قوم کې د الله د کتاب عملداري نه د قوم حاکمان د الله رب العالمین د دین متعلق فیصله نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی خلکو منځ کې بجره فساد شروع شي دوی به یو بل باندې اړم شي نو یو غټه ذمہواری ده چې چا سره سون غټ مسولیت ته داغه نه الله تاسو کوي یو عوامي سطح باندې په ما سره ذمہواری جوړیږي پتا سره ذمہواری جوړیږي نو هر یو کس د یو کور مشر دی کنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تاسو که هر یو کس د خپل کور مشر دی دنه به تپوس کی مسؤول دی هر یو کس مسؤول هغه ته وي چې هغه نه الله تپوس کوي چې تاریخ خپل ماشومان څنګه تربيت کړي آیا ته د دې د مونږ فکر کې تخپل ماشاءالله نیک سړی جمعه ترازی کنا سحر جمعه کې حاضرې ستا بچی کم زی
ستا چې کم ماشومان د 2 کالو 8 کالو 10 کالو دا ولي ودی دغه ټیم کې دا برا پاسې ځان سره 2 کالو ماشومې دته به د مونږ وې 3 کاله ورته وایا او چې 10 کالو ته ورسې بیا مونږ نه کوي سستی کوي بیا یو ادب ورک نو چې ته جمعه ته راځي ماشومان د جمعه ته نه راځي د دې تربيت بسوک کوي د دې تپوس بل الله ستانه کوي ځکه چې الله تعالی تابع نماز مونږ نه فرض کړي وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها خپل هم منځ کوا او دې امر کوا خپل ماشومان د خپل کور والو ستالوریان دي ته چې کور تراشي واپس ته تپوس کې چې تا منځ کړي کنه کړي د خپل بیبي نه تپوس کې چې تا منځ کو کنه اکثر دې خزونه جې منځ قضای ټول کار کوي په وخت باندې سر موز لیټ کوي د کوم زنانو منځونه چې لیټ یا په کور کې چرته سکون نه موږ چا فرض کړي الله او د موږ وخت چا فرض کړي الله نو خبره منه بل نه منه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خنو دا منز دا نظام قائمول دا چا ذمہواری دا د حاکم وقت الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه چې حاکم مقرری کنه مقرر خپل کور حاکمی کنه نو آیا ته خپل کور کې خپل ماشومان منز حکم نافذه کسکول لار نشي وਹੀ او چې مونږ لار نشي ورته نه چې لاس نه پلیټ کده پریو ته مات شو باغی ورته کاریږي او چې دې په غس لاس لګي خوراک کوي تور ته سنوي ته څنګه مسلمانې څنګه تربيت کې خپل ماشومان ماشوم ستا لوی شو بهر نه تعالی سګټه وټه کوي درلا نو ته دا ته پوښتنه کې چې دا پیسې کم ځای نه راوړي کم ځای کې کار کوي نه بس سره پیسې راوړ نه حلالي راوړي که حرامي راوړي دا ټول ذمہواری د چا درونو دا زموږ ذمہواری چې کم قوم دا الله رب العالمین یو حد قائم کی لکه یو حاکم ولګي د غل لاس پریک زانی سنگسار کی قاتل قصاص والی نو دا یو حد قائمول دا دومره برکت لري لکه سلوی خورد چې باران وریږي د رحمت په کومه علاقه کې چې سلوی خورځي باران وشي پس مکو باندې هغه مکه بسمره سرویس مکه وي سمره خيسته رزق وي سمره مزیدار هریالي وي سمره خيسته باغات وي سمره خيسته میوه وي سلوی خورځي په علاقه باندې د رحمت باران وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو حد چا قائم کو مسلمان حاکم یو حد قائم کو سلوی خورځو د باران نه دا زیات چې قیمت لري یعنی دین دا معلومیږي چې فقر فاقه به دې ختميږي غربت په دې ختميږي چې الله دین قائم شي نو هغه ځای ته موږ نه رسیدلی صحیح ده منم چې الله موږ سره هغه طاقت نشته چاله چې طاقت ورکړي دی الله تو هغه ته هدایت صحیح ده دعا ورته کو نن خو سره دا ومنه کنه چې خپل حاکمانو ته بنن نبات کنزل نکو ګورا کله به یو پارټي حکومتي کله به بل پارټي حکومتي دلته زو پارټي نه یادو خپل ذهن صفا کا حاکم ته کنزل نکو چې کله بیان راشي چې نن با صدر یا وزیر اعظم بیان کوي مونږ به داغه بیان اورو سبقو اورو با ګوره پتا باندې د حزب اختلاف بیان اوریدل دا نشتیغه ځکه چې په اسلام کې حزب اختلاف تصور د سره شته نه رسول الله اسلام چې صحابو کم تربیت کړو هغه دا فرمایلیو چې حاکم خبره اورا مونږ نه اورو رسول الله اسلام خبره اورا فاسمع واطع زمونږ د مولیانو د ذهن جوړ کړي اخر کې خبره راغونډو ما ختموم ان شاء الله د مولیانو صاحبانو الله دې برحم وکي دوی زمونږ د ذهن جوړ کړي چې د حاکم خيسته غټه ګيري اوچتي پینسي او به تندي باندې چې سجدي نشاني او الله الله کوي بس دا خبره باورو هغه ډیر نیک سره دی او که چرته حاکم ګیره خرولې او لباس صحیح نه او شراب سکي او وغیرہ وغیرہ نو غره د دې اطاعت نشتی ښا دا په کوم دلیل باندې چې ته اطاعت نشتی
زه درته احادیث بیان کوم. اوس رسول الله اسلام فرمایي چې وخت براشي حاکمان به دومره خراب شي و شکل به انسان په شانتي زړه به شیطان په شانتي. الله اکبر. یو روایت کې دا الفاظ راځي هم شر من المجوس، د مجوسیانو نه بزیات بدتري. مجوسیان څوک دي؟ مجوسیان هغه خلک چې د اور عبادت کوي، یعنی حدیث کی صفا د الفاظ کفار نوم زیات شریری. الله اکبر. مسلم شریف حدیث کې دا راځي وای دسی حاکمان به نه په هدایت نه به دما په سنت وي. مصحابو چې بیا بسکو تور پسې راوالو نه 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 چې څو بوري مونږ کوي تور په پسې نه رااله وی سبقو وی فسمع واطع وی خبره اوري او خبره منئ. دچا د فاسقانو فاجرانو حاکمانو خبره اوري او منئ. دا تعلیم چا ور کړي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم ور کړي. دیک ډیر غټ خیر پروت ته لک سات تاسو زمات پر بدی باندې متفق شي چې دا ټول پټه ختم شي صرف یو حکومت پاتې شي قرار چای او دی حکومت ته دا پته ولګي چې اسلام مال تر مرګ حکومت را کړي 3 کالو د پاره نه او دی حکومت ته دا پته ولګي چې دا خلک ماته جمعات کې دعاګانې کوي بیزتی را لنه کوي کرسۍ نه نه راکاږي نو دا حکومت به حقیقي خرابيږي برشتیا وای حقیقي به خرابيږي با زه خو پښتو وایم یار تاسو پښتانه نه دي سره حقیقي په دلته دا نظام شته نه نو بهر حال چې څومره زمونږ وسته پغه مکلف یو او چې کوم مونږ وس نشتی پغه مکلف نه یو. انسان په دوه خبرو مکلف کی یو در سره علمي بل در سره طاقتي. علم د سره شتا خو طاقت نشتی تا ته دا علم دی چې زکات فرض دی او چې پیسې د سره نشي څه زکات به ورکې یعنی فرض زبانه لري چې در سره پیسې کنه نصاب ته ورسي. تا ته دا علم دی چې مسلمان باندې ژوند کې او حج فرض دی خو ال در باندې فرض دی چې تاسو دغه طاقت چې طاقت دی نه خو بتا خو فرض نه دی. نو چې کله انسان سره علم هي او طاقت نه دا مکلف نه دی تر سوچ طاقت ورته نه ملاو شوی او انسان سره طاقت خو علم نشتی نو بغیر علم نه هم نه کیږي. نو چې څومره الله مونږ تاسو له پوره کړه د علم زوال ډیر دی علماو چتیږي او دا غوي په زیبان چې څوک نه چې هغه مقام ته ځانو رسي غوي ځان ستړي کړي او ستړي چې د دنیا نه لاړ شي په دین کې ځان خستړي کی خلکو ته خد دعوتونه وکي تعلیم وکي استوفات شي بیا هغه په دې څوک دي نه چې هغه مقام ته ورسي. د علم ډیر سخت ضرورت دی او دا زمون کوم ملګری ناشتي ماشاءالله دا پوهان ملګری صرف د دې اصلاح لپاره به خبرو چې مونږ او تاسو سره دومره علم شته څومره چې عمل نشته یعنی زمونږ علم زمونږ د عمل نه مونږ سره زیات دی کنه دی زیات دې سره بیا ځان لکه نه سوچ تا وکا ما ته دا مسله معلومه ده دا خو عمل به نشته یار عمل به نشته ولی نو چې ان شاء الله مونږ عملی ژوند شروع کو مونږ به سکون میلاو شي. مونږ به ملک لپاره هم دعا کو حاکمان لپاره هم دعا کو. سلف وبداویل وای کوم ته دا پته ولګي چې پلان کې کس دعا ډېر قبليږي مونږ هغه ته چې حاکم ته دعا حاکمان ته دعا کو اللهم اهد ولات امورنا او بیا د حاکمانو د تکفیر نه بچی دی لا تراکا دا فتوا ورکول چې دا د الله حکم نه نافذ کې دا کافر دي دا فتوا زمون فتوا نه ده. مدر ډاکټر سرار بیان وارو مفتی اعظم دا فتوا ورکړي. مفتی اعظم څوک دی؟ الله قل الله یفتیکم الله فتوی ورکړي کنه نو الله دا فتوا ورکړي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. وای دا د الله فتوا دی چې څوک د الله حکم نه نافذ کوي دا کافر دي. ورونو دا آیت په ډاکټر سرار نه دی نازل شوی دا په چا نازل شوی دی؟ دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخه ته څوک ناسو؟ صحابه کرام دا تفسیر نه دی کړی دا کوم چې ډاکټر اسرار کوي خلکو ته یا نور دي چې خلک دا تفسیرونه کوي. ډیر بعضی مشایخ چې په دې کې سم ورخص دي
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. صرف په دې یو ټکی باندې ډایرکټ کفر فتوا چې دی ورکه او خالد مخلد فی النار غنی او خارج اسلامي غنی، دا فتوا صحیح نه ده. که یو حاکم انکار کوي د قران حدیث نه، د په کفر کې خو هیڅ شک نشته چې منکر دی، خو یو حاکم انکار نه کوي صرف د خپل فسق فجور د وجنه، د یری د وجنه، ایمانی کمزوري د وجنه یو نظام نه نافذ کوي، دا کافر نه، دا ګناګار دی. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما د دې څه تفسیر کوي؟ هغه د دې تفسیر کوي کفر دون کفر، یو کفر غټی نو یو کفر ورکوټی، یو کفر اکبری نو یو کفر اصغری. نو زمونږ دی مفتیانو دی فتوا چې دا خودکش تیار کړي ښا، کله جمعات والوځي، کله سکول والوځي، کله بازار والوځي، کله جلسه والوځي، خپلوم چې ځان غر کی او خلقم ځان سرچره خراب کی. څومره جنازې مونږ اوچته کړي، دا چرته د امریکایانو جاد راغلی او غوي وشته، چرته هندستان نه جاد راغلی او غوي وشته. دا چې څومره خوارج دی وطن کې ګرځي، د دې اصل مسؤلیت والله غ مولیان دي چې دوی له فتوی ورکړي او چې کتابونه لیکلي. دا د علماء غټه ذمہواری ده چې د دې وضاحت وکړي. کله دا ویلي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، نو دا خو هم ویلي کنه چې فاولئک هم الفاسقون. نو فاسق فتوا د کافر نه کم نه ده، نو کار خو یو شان دی کنه، خبره یو ده او حکمونه دې لګولي. فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کا حکم نافذ نہ کرے وہی فاسق ہیں، جو اللہ کا حکم نافذ نہ کرے وہی ظالم ہے، جو اللہ کا حکم نافذ نہ کرے وہی کافر ہے. نو کار یو دی او فتوی دری دی. نو دې دا معلومیږي چې دریوانو کې فرق دی، یعنی د دریوانو په حالت کې فرق دی. هغه ولی حکم نافذ نکو داغه وجه جدا وا، نو دا فاسق دی. هغه ولی د الله حکم نافذ نکو داغه وجه جدا وا، نو هغه ظالم دی. او بل هغه ولی د الله حکم نافذ نکو داغه وجه جدا وا، نو هغه کفر کوي لګیا دی. او بیا کفر هم کفر اکبر ورته نشو ویلې، کفر دون کفر دی. دا مونږ دا خبره به درسونو کې ځکه کوو، زمونږ د خپل سوچ او فکر دی کبدی مدارسو کې، پدی مساجدو کې، پدی منبرونو باندې دا فکر عام شنو ان شاء الله امن بقائم شي، امن بقائم شي. او کدی چې ډندې فتوی چلیږي نو بیا بچي تباہی راځي. مونږ په خبر کې درس وکړو 2016 کې 1 مئی باندې، هم دا موضوع وا خط تفصیلی درس وشو ماشاءالله. درس نه بس شکل مسجد نه بار وته، بس یو ګرنیډ راواچ زموږ 21 ملګری زخمیان شو. نو دا چې هندستان نه هندو راغلو، هم دا وکلیو ځان ته غټ مسلمان وي، دومره غټ مسلمان او چې نور مسلمانان سره منی نه. ان لله و انا الیه راجعون. د الله نه یې رپکا، بلکې یو شیخ معولی تعویل کې مونږ بغوم د شیړندې فتوی نه ورکو، خو دا ضرور چې فتوا غلطه ضرورت دی کې سره مرګري نه. د سلف الصالحین منهج اختیارول پکار دی، په دې بنیاد باندې ملګرتیا پکار ده. او چې چا فتوا غلطي منهج غلطي دا غینا ځان ساتل پکار دی. دا ډیره تفصیلی موضوع ده او بیانول غواړي او د وخت دا خاص ضرورت ته. مونږه جمعه کې هم لګیو دا بیان کو، ان شاء الله راتلون کې جمعه هم دا بیان کو، هم په دې نیت باندې چې خلکو ته کم از کم درمه معلومات خو شي چې یو سړی ته کافر کله ویلو شو کله نشو ویلې. صفابه یو سړی ستاب مخکې د کفر کار وکي، او علما به تا ته د دلایل بیان کې چې د باغ د کفر فتوا هغه نه باوجود هم نشي ورکولای. ولی وجه صدا دا وجه به معلومول غواړي. الله دې مونږ ته هدایت وکي، او الله رب العالمین دې زمونږ اصلاح وکي. ابن حبان کې او حدیث ته دا موږ دې کې ماړه کې دا مسله ډیره ده. ابن حبان کې او حدیث ته هغه یو کسب قرآن تناسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
د قران هغه اثر به د مخ کې ښکاری چرجرو قران وای نو قران خپل رنگ راوړي کنه وای په دې وجود کې به د قران اثر ښکاری خو بیا به دې شي چې دې به خپل گاونډي باره کې فتوا ورکړي چې دا مشرک دی او بیا به د قتل پروګرام شروع کی صحابي تاسو کوي دې دوانو کې به مشرک څوک دی وې د قرآن ته جنا سدا مشرک کو اچھا باندې فتوا ورکړو هغه بچو چا چې دا فتوا ورکړي او بے ځای وي دا خپل مشرک دی دی حدیث ته سوچو کوي چې کله یو کس ولګي بل دوی کافرا نو کدی کافر وو خو یې به خو کنو نو د چې دا ویلي دي د خپل کافر شو نو تکفیر کول دا د هر مولا کار هم نه دی غره دا د خاص مفتیانو کار دی چې داغي ضرورت هي د فتوی ضرورت هي اغلب سوال ورکو هغه ته وایو دا واقع شوی دا پلاني د سیویل دي د سیکړی دي د دې مونږ له جواب راکا نو هغه به د فتوی لپاره کتاب نه کولاوي چې کتاب کې حدیث لټه او تعالی ډایرکټ فتوا درکې هغه چې خطو سره ما ملو ک لګ دا چا چې دا ویلي دي دا چا چې دا کار کړي ما هغه سره لګ ملو کا دا مفتی سے باغ کس حالات معلوم کی مفتی صاحب چې کله حالات معلومه نو پوش ها ختم شراب کړیو کنه ها بس دا فتوی نه بشو د شراب ګناه وګټله ګناګار دی خدا کم کفر چې ویلې دی پدې دا کافر ځکه نه دان بنشه کیو پوه نه شوي نو دی وس دا سړی حالات نه معلومه ډایرکټ کوئی بس دا کافر دی مرتد دی نو چې د فتوا ورکړو هغه ډایرکټ تماشاونه و چې بس ختم دا باندې دې نتیجه به سره اوځي مونږ خپل مخ کې ډېر زیات جذبات یانو وسوم کم نه یو خبرال دور دا چې کله نه د موانع تکفیر باندې الله زموږ ذهن کولاو کو الحمدلله فشکر شو خوارج چې نه چا پسې مونږ کوي خاص جمعات لټای خوارج خپل ځان نه سوا چاته مسلم نه وای ہدایت ساتي خارجي سړی خپل ځان نه سوا اچاته مسلمان نه وای نو زموږ په دې وطن کې چې دا څومره اوس بدمنی جوړه ده کنه د دې ټول همدا خبرې بنیاد ده چې نیمچه مولای کنه نیمچه مولا د نیمچه مولیانو د عمل تباہ نیم مولا خطر ایمان شرط به اصول د مولوی صاحب سره کینې پاسي او بیان چل به ځکه بس شیخ به جوړي خلک کومي امیر صاحب په خیر علي او مولوی صاحب په خیر علي دا چا مولا کړي دي چا ورته ویلي شي دا مولا دی د کمزه سند غسته چا نه اجازه غسته د حدیثو یو هی مولا یو د مولا پیخي ګولي دا په انټرنیټ باندې ډیر د شي بازاري مولیان چیرې بتا سوي نه چرته استاد معلوم دی نه سند معلوم دی نه بنیاد معلوم دی بس یو شی به جوړ شي او د 27 लाख فالوورز دی او د 10 लाख فالوورز دی او د 2 فالوورز دی بس بیا د دې فالوور سره به یو ځای چرته وبزینو فساد خوري لګاره د خلکو ذهنونه خرابوي د صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین بارک د خلکو ذهنونه خرابوي د سلف او د منهج مبارک د خلکو ذهنونه خرابوي نو ان شاء الله چې مونږ صحیح علم وکړو او په صحیح بنیاد باندې ها کې وزې کې ستا علم نه نو کم از کم نصیحت دار اقل درجه چې بس چپ شي هغه بندا ډېر خسته بنده دی بهترین بنده دی قال خبره وکړه خسته خبره وکړه فتغنم نو څه فائدہ وشو یا چپ شو نو په امن شو خسته خبره وکړه نو فائدہ وشو یا چپ پاتې شو نو بچ شو د نقصان نه بچ شو خپلوم نقصان نه بچ شو نور خلک هم نقصان نه بچ الله رب العالمین دی ستاسو دلته راتګ
تاسو دلته جمع کېدا دا د خپل بارگاہ کې قبول کی دا د الله په میزان حسنات کې واچي قاری ندیم سیب له د الله رب العالمین اوچت مقام ورکی الله خپل دین لپاره استعمال کې الله تی راضي شي جزاکم الله خیرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك